یو مسله د قربانۍ متعلق دا ده چې بی موږ کم شریکان په یو څاروي کې ډیر شریکانی غټ څاروي کې و پورې حصې جوړیږي نو چې کله غوښه تقسیمو نو دا څه طریقې سره تقسیم کو د یو مشترک څاروي غوښه موږ څه طریقې سره تقسیم کو بعضې د مومندو د باجوړ دغه قبایلی علاقو والا اکثر کاسو سره تقسیمي یو شان کاسې پیدا کړي وي یا دغه شان یو شان یو لوښی پیدا کړي وي په هغې کې غوښه چې یو کاسه یو له ورکوي بله کاسه بل له ورکوي بل بل ورکوي نو اکثر دې کې ډیر فرق نه راځي لږ فرق شریعت معاف کړی دی خو بعض وخت کې ډیر فرق راځي ځکه د یو سړي چې ته 50 کاسې ورکې او نیمه نیمه چې ټاکۍ فرق هم پکې راشي نو بیا د دې نه ډېر او دغه رنګې نیم نیم پاو هم پکې راشي نو چې 50 کاسې دې ورکړې ځکه غټ څاروي که نه بعض وخت کې د 100 کاسو نه هم د یو سړي ډېره رسي نو په دې وجې نه بیا هغې کې 10 کیلو او دغه شان عزتمندو دړۍ 2-3 دړۍ فرق راځي نو شریعت عزتمندو داسې څیزونو کې چې کم همجنس وي یو شان وي لکه غوښه په غوښې باندې نو دې کې شریعت د دې خیال ساتلی دی چې دا به برابر سرابر ورکې لږ شر چې ټاکۍ نیم فرق چې راشي هغې کې معاف دی هغه انسان هغې کې معذوره دی خو مستقل داسې فرق کول لکه دړۍ نیم فرق راشي نو دا خو د ډېرو روپو جوړېږي د یو سړي به زړه وي یا به نه وي نو دا سود سره مشابهت لري یا سود دی خو دوه قسمه شریکوالی بعض وخت کې عزتمندو په خپل کور کې انسان قربانی کړی وي نو هلته بیا تقسیم ضروري نه دی ځکه ټول یو ځای شریک خوراک کوي نو هلته خامخا اوه حصې دې کړي او اوه تقسیمې نو د اوه تقسیمولو ضرورت څه دی واپس به بیا غوښه یو ځای کې او بیا به یو ځای خوري نو د هسې د تقسیمولو څه ضرورت نشته البته که داسې یو کس د سره پکې شریکي چې هغه خارجي کس دی د بهر نه کس دی یا ستا خپل رور دی خو هغه تا ته وایي چې موږ دا څاروی په 600 اغستی ماله پکې خپله 6 حصه راکړه یا په 5 کسانو هم اغستی ماله خپله 5 حصه راکړه یا په 4 کسانو هم اغستی په 4 تقسیمي څاروی صحیح ده ماله خپله 4 حصه راکړه نو دله چې ته 4 5 6 9 حصه ورکې نو دا بغیر د تقسیم او د تللو نه او د وزن نه بغیر نه کیږي څنګه ورکې کته وی چې سلور ډیری جوړوما نو سلور ډیری کې مقشان ډیر فرق راځي ستا لاس خو دومره توله نه دی او که توله ویم شریعت تا ته وی احتیاط کوه ځکه دلته د سود خبره راځي نو دې وجې نه دغه وخت کې لږ شان تکلیف کول پکار دي نن سبا ډیجیټل دغه میلاویږي تلې میلاویږي بس غوښه پرېږده بالکل د کاسو نه هغې کې تلل اسان دي داسې یو کنډه میلاویږي کنډه یو رسۍ ته واچوه او لاندې ورپورې یو خانک یو کاسه چې وتړه یو تیلی یو پلسټکي تیلی پیدا کا هغې کې اچوه کنډې ته اچوه هم اسان دي نن سبا داسې مسله نه ده خو موږ او تاسو د 1.5 لک د 2 لک روپو څاروی اخیستی شو خو د 300 روپو کنډه نه شو اخیستی دا خو هر کال پکارېږي یو ځان سره تبرګې تبر یو ځان ښایسته چړې چې خس دغه کوي علالول کوي او دغه رنګ ځان سره تله ځان سره کنډه دا ټول چیزونه ساتل پکار دي دا خو د انسان ضروریات دي لس جوړې موږ ځان سره ساتو د ګرمۍ جوړې موږ په یخنۍ کې ځان سره ساتو د یخنۍ جوړې موږ ګرمۍ کې ځان سره ساتو خو د څاروو او دې چیزونو سره زموږ شوق نشته یو بکس سړی دی لوالي دې سامان لا یو بکس نه د حلالي سامان د کور نور ضرورت سټک پلاس وغیرہ هغه هم په هغې کې ږدي ښه مزېدار نو سیزم معلوم وي لکه پلاني ځای کې سټک پروت دی پلاني ځای کې پلاس پروت دی او پلاني ځای کې کټر پروت دی هغه ټول سامان اسانه شي نو دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتئ